الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې کم خلق په مجلس کې ناس دي او بیا باغی کې د الله ذکر ونه کې نه په خپل پیغمبر باندې باغی کې درود ولېږي دا مجلس د دوی د پاره د رب العالمین د ناراضتیا سبب ګرځيږي نو که الله غواړي عذاب ورته ورکوي او که الله غواړي معافي به ورته الله تعالی ورکوي. د دې حدیث مختصر مطلب دا دی زمونږ دا کم مجالسی کم ناس تپاس څنګه کوو په مختلفو ځایونو کې لږ دې خبر ته نن سوچ وکړو چې یاره زمونږ به د مجلس کې د رب العالمین ذکر څونه دی، زمونږ په مجلس کې د نبي صلی الله علیه و آله وسلم تذکرې څومره کېږي، زمونږ مجالس هغه مجالس دي چې په هغه کومو مجالسو باندې الله رب العالمین رضا کېږي، زمونږ مجالس د نبي صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق دی او که نه دي، زمون په مجالسو کې شیطان ته رضا میلاویږي، شیطان ته تقویت میلاویږي، که د رب العالمین را ته رضا میلاویږي. دا حدیثو مونږ به دې سوچ باندې ګوره مجبوره کوي، خو هر څوک هم به دې سوچ بیا نه مجبوره کوي. چاته چې الله عقل ورکړی، چاته چې الله فهم ورکړی، چا کې چې څه ناڅه شعوري هغه دغه خپلو مجالسو ته بیا سوچ کوي. دا حدیث ما ته هغه خپلو مجالسو ته بوځي کم مجالسو کې چې ما ته ناسته پاسته کوو. اوس موږ د ځان سره سوچ وکړو چې که چېرته زموږ ناسته پاسته به داسې مجالسو کې چې په هغه مجالسو کې د الله تذکره کېږي، په هغه مجالسو کې د نبي صلی الله علیه وسلم تذکرې کېږي، د الله د نبي باندې درود لیږلی کېږي، نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ او د سعادت او د خوشبختۍ خبره ده. خو که چېرته زموږ ناسته پاسته به داسې مجلسونه کې ده چې په هغه مجلس کې د رب العالمین ذکر خو لویه خبره ده، د الله نافرماني پکې کېږي، د نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږل خو ډېر دروند او ډېر لوی کار دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو پکې کلم کله مخالفت کېږي. نو که به داسې مجلسونو کې زموږ ناسته پاست دی نو ګوره دا زموږ دپاره هلاکت دی، دا زموږ او ستاسو دپاره تباهي ده. لږ د خپلو مجلسونو ته سوچ وکړو چې دا مونږ به د لارو کوڅو کې، په دکانونو کې، په بازارونو کې، په خوړونو کې، په مختلفو مجلسونو کې، په مختلفو محافلو کې مونږ کینو ایرم چېرته مونږ به دې کې دا سوچ کړی دی زموږ په مجلس کې نن څومره الله راضي شو. زموږ مجلسونه خو نن سبا مجالس په دې ګرمېږي چې څوک په یو بل پسې وخاندي، څوک په بل دروغ ووایي، څوک په بل بهتان ولګوي، څوک په بل الزام ولګوي، څوک په بل دروغ ورواړي، څوک د بل سپکاوی وکړي. دې لپاره چې زموږ دا مجلس ګرم شي موږ خپل ګپ به دې باندې ګرمو. حال دا چې نبي صلی الله علیه وسلم ګوره موږ د داسې مجالسو منع کړي یو. د داسې مجالس زموږ او ستاسو لپاره د تباهۍ سبب دی او د تباهۍ ذریعه ده زموږ دپاره ګورې. لہذا د دې حدیث پیغام موږ ته دا دی چې موږ به د خپلو مجلسونو کې لږ شان سوچ او فکر ګورې وکړو. رب راله مقرره کړې ده، اوس راسره زندګي شته، ساره پکې ده، خو چې کله دا ساه ووته نو رب به ران بیا د دې تپوس کوي. ګورې الله رب العالمین به زما او ستا د ژوند او د زندګۍ تپوس زموږ نه کوي، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. د قیامت په ورځ به د سړي قدمونه د خپل ځای نه ونه خوځېږي قدرې د څو پورې چې د 5 خبرو جواب الله ته نه ورکړی. عمر مې درکړی عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه. عمر مې درکړی، ځواني مې درکړی، مال مې درکړی، کم ځای نه دې ګټلی او په کم ځای کې دې خرڅ کړی، علم دې حاصل کړو نو په خپل علم دې څومره عمل کړو. د دې ټولو خبرو تپوس به رب العالمین زموږ نه کوي. د دې یو لمحې، د دې یو ساعت او د دې یو سیکنډ حساب کتاب به راسره ګوره کېږي. لہذا په دغې وجه باندې د خپلو مجالسو جایزه واخلو او په هغه مجالسو کې د ناستې نظام وساتو چې په کومو مجلسونو کې د الله نافرماني کېږي، په کومو مجلسونو کې د الله د رسول نافرماني کېږي. هغه مجلسونو ته د تلو کوشش وکړو چې په کومو مجلسونو کې د الله د احکاماتو مطابق مجلسونه چلیږي، کم مجالسو کې چې د الله تذکره کېږي، په کومو مجالسو کې چې د الله د نبي سنت او د الله د نبي تعلیماتو په رڼا کې زموږ مجالسي هغه مجالسو ته تلو کوشش وکړو. الہ العالمین دې ماته او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.